یو ملګری سوال کړی دی، هغه وایي چې دا قرباني د مړي د طرف نه کولی شو که نه شو کولی؟ یاره زما والد صاحب وفات شوی دی، زما مور بیبي وفات شوي ده، زما رور مې وفات شوی، زوی مې وفات شوی دی، زه د هغو د طرفه کول غواړم، خاندان کې نیا د طرفه کوم، لیکه د طرفه کوم. بالکل د مړي د طرفه قرباني کولی شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بعد دوه ګډان نویستا، یو به د خپل طرف حلال کو ذبح به کو، او بیا فرمایل وای دا دویم د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طرف. نو باقاعده د احادیثونو ثابت دي نبی علیه الصلاۃ والسلام په دنیا کې نو او داغه د طرفه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ به قرباني کول. نو د خپل مړو لپاره بالکل قرباني کولای شي، د نبی علیه الصلاۃ والسلام د لپاره هم حصہ نیولای شي، کولای شي چې الله رب العزت توفیق ورکړي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره یو روحاني رشتہ ده. علما دومره فرمایي چې مونږ پکې وس دا کوي پکې کو کنه چې آیا مونږ کولای شو کنه شو کولای، ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کو وفات دی کنه، نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات دی او مونږ وایو چې کولای شو کنه شو کولای، او نبی علیه الصلاۃ والسلام د امت د طرفه قرباني کوله، لا مونږ په وجود کې نو راغلی پوه نه شوي. یو سړی پیدا شو بیا وفات شو کنه، نو دغه خو سشته کنه سه وجود خو شته کنه چې یاره دا راغلی او دنیا ته بیا تللی دی، اوس په قبر کې دی، او یو سړی لا نه دی پیدا، نو دا خو وجود نشته کنه. الله تعالی قرآن کې فرمایي کنه هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، په دې انسان باندې هغه وخت نه دی تیر شوی چې دا قابل د تذکرې نه چا په یاندوم نه چې د انسان څه دی، یا مثلا زه چې نوم پیدا چا توفیل څه پیاندو چې توفیل څوک دی، مفتی صاحب څوک دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ لا پیدا نو او زمونږ د طرفه به نبی علیه الصلاۃ والسلام قرباني کوله، دا زما د امت د طرفه نو چې لا موږ پیدا نو نبی علیه السلام زموږ لپاره کوله، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل قبر مبارک کې ژوندې دی، نو کوم دغه لپاره کوو نو دا زمونږ لپاره د ثواب ذریعہ ده، لہذا کول پکار دی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طرفه چاله الله توفیق ورکړي، د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د طرفه، د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د طرفه، عثمان او علی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د طرفه، صحابو د طرفه هم کولی شي. لہذا بده کې اکثر خلک بګی دا یار د مړي د طرفه قرباني نه کوي، ولې لکه نه کیږي، بس دا خو چې کوم دی هغه ته ثواب نه رسي. ان لله و انا الیه راجعون. ولې ثواب نه رسي؟ دا دونه چې موږ لګیاو داسې پزول لګیا، دا موږ چې کم وخت نه لګیاو دا خبره کو چې بای لکه نیک اولاد پکار دی نیک اولاد چې دعا کوي دا دعا وته رسي. او بھائی زه چې د پلار لپاره دعا کوم زما دعا زما پلار ته رسي کنه ورسي تاسو نه تاسو نو دا دعا غټ عمل نه کدا غټ عمل نه چې بای زه قرباني وکما الکه یاره دلته په جمعات کې کار کیږي په دې جمعات کې کار کې مثال په تور باندې او موږ وایو چې الکه په جمعات کې مدد وکړي او یو سړي لاسد کو چې الله ته مدد وکړي او بل سړي لزر روپے راواسته ما تر بداوه کم یو بهتر پته شو دواګانو کار نه کیږي کنه د یو صدقه ورکړه لزر روپے ورکړي مسلمانانه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اتقوا النار ولو بشق تمره د جهنم د اور نه ځان آزاد کړي اگر چې هغه د کجوري او ټوکړه ولې نه نو په لزر روپے باندې څونه کجوري کیږي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کجوري یو ټوټه یاد دی هغه سړی چې وایي کنه وای تش لاس او تش اخلاص به چا سکړي په دنیا کې غټ پیغور خو غریبي ده نو زما ته دعا وته رسي او دومره ز قرباني کوم او دومره دار څه کوم هغه وته نه رسي دا عقل نم خلاف خبره ده باقاعده د قران تلاوت وته رسي ذکر اذکار وته رسي هغه د دې منتظري چې بھائی زما بس بکله څوک دا عمل کوي ابل دلته یو ماشوم تبارک الذی وی سپاره دغه ختمو کنه قران ختمو هغه تبارک الذی وی اکس نوم ځکه نه علم چې باکسر خلک وایره مړه د مفتی سي بګیاره بلانکینو می بکواغستو چې د سبه ول ور کړی دا ماشوم تمامه مې ته تبارک الذی وی دا تبارک الذی فضیلت داده چې کم سړی تبارک الذی وای د تبارک الذی د وجه نه بعد قبر عذاب دنه لري واست تبارک الذی وی ستا نکاح په قبر کې نن خوشاله ستانی کوي په قبر کې نو خوشاله ځکه چې د دې ثواب هغه ته رسي هغه اولاد دی کنه هغه نسل دی چې اولاد نیکی کوي دا غي ثواب چې کوم دی
بل نیا نیکونو ته مور او پلار ته څونه چې دنیا نه تلي هغو ته دې ثواب رسي لهذا د مړو د طرفه هم قرباني کولی شي الله دې عمل کول توفیق